لمانځه په باره چې دا یوه ډیره ضروري مسله ده. ټولو مسلمانو ته دا ګزارش ده چې دا مسله په توجه سره وارو او مخته مسلمانو سره بیا شیر کو. مسله دا ده که چیرته امام په جمع باندې ولاړو او مقتدی امام سره شاملو، نو دو اوس په دوم رکعت باندې ناست دي. چې کله امام دریم رکعت ته چیکسلای خو مقتدی لا التحیات پوره کړې نه ده، نو آیا مقتدی به التحیات پوره کوي که نه سیخ پشګیږي امام سره؟ نو زما خوږو مسلمانانو وروڼو، که چیرته دې نمونې صورتحال جوړ سلای نو بیا به ته التحیات پوره به ووایې، هغې نه بعد به بیا چیږي دریم رکعت. یعنی امام التحیات پوره کړای او دریم رکعت ته چیک سلای خو ته لا نیمه چی، اوس به التحیات نیمه چی پرېږدیا نه، بلکې التحیات په پوره وایې چې چورا التحیات ویلی کېږي عبده و رسول پورې، بیا به چیږي. ولې فرمایي چې لأن التشهد واجب والواجب لا يترك لسنته. فرمایي دا تشهد چې کوم دا واجب ده او واجب چې کوم دا نه پرېږدلی کېږي د پاره سنتو، یعنی سنتو پاره به واجب نه پرېږدیا. تشهد ویل دا واجب دی او واجب پاره به سنتو پاره به واجب نه پرېږدیا. زما خوږو مسلمانانو وروڼو، دا مسله ښه په توجه سره خپل ذهن چې چینو او نور مسلمانو سره شیر کو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. الله کریم دې موږ ته دین اسلام زده کولو توفیق نصیب کړي. و آخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.